السلام علیکم ملګرو. دا زما اولنی ویلاګ دی. ملګرو خپلې علاقې ته راغلی یم، ابایي علاقه عمرزود چارسدي ته، او د سرتور ډیری د پاسه ولاړ یم. نن انشاءالله موسم ډېر ښکلی دی، خوشګوار دی، او د خپلې علاقې په هکله به څه خبرې کوو. زموږ علاقه څنګه ده، د دې بیوټي څومره زیاته ده. دا لاندې زموږ د ملګرو پټي وي، او دا بره شاوخوا دغه طرف ته علاقه ده، د غرونه چې ښکاري. دا لاندې کورونه دي، او د روډ طرف ته ګاډي روان دي. خبرې به کومه د مخامخ د سرتور به مزار وي. دا د کاکا صاحب په مریدانو کې د خپل نوم محمد رسول سواتي صاحب دی. ذاتي د سوات اوسېدونکي او دلته بزرګ تېر شوي دي، او دلته مشهور فساتور باندې دي، او دا د سلسلې چشتوي په بزرګانو کې دي. دوی ته دغه طرف ته یو مخامخ بل مزار دی، هاخوا کورونه دي، زه نشم ورتلی. دغه مخامخو مزار چې ښکاري دا د هویش کې د نوښار دی، او دا هم د ریاستوره به مرګرو پیربایو او د کاکا صاحب مریدانو کې دي. او دغه مخامخو دا سیندرې دي، دا خوا د جندي غاړه خواته ده، ونې کې ښکاري. او دا ماشومان راغلي دي، دوی پکنیک کوي. څومره کم دی؟ هغه ته وایي څومره واله مخا نت له ورکوم یوټیوب ده. څه نوم لري ستا؟ او ستا؟ فهد. په سکول وایې؟ په سبق د سپارې؟ شاباس، ډېر ښه. خبره دا ماشومان دي، بس دا هم زمونږ کلیوال دي، مرغان دي ټول، او پکنیک نه راغلي. نن موسم ښکلی دی، بس سړی شوی دی چې دلته کې ځان مشغول کړي. او دغه زمونږ د ملګرو یو کارخانه ده، دوی خواته راځو. د دې نه لاندې چې روډ نه اخوا شي، دغه مخامخ ټوبل شانتې ښکاري. دغه زمونږ کلي دی، او خواکه سره پولیس سټیشن دی، او دغه لاندې مقبره ده، پخوانۍ مشهوره مقبره ده، او دا ډاک دی ورسره دوی ته د مازدیګره د نشان آباد نه، محمود آباد نه، یسوار آباد نه، او داسې ډېر علاقې نه، فرید نه، د جاړې طرف نه کسان راځي او کرکټ کې لوبه کوي. او دغه جنازګاه ده، خو بس څه تیاره شوې اصل ده، پاتې ده، پته نه وي چې څه وجه نه بنده ده. او دغه مخامخ نږدې لاندې باباجي صاحب مزار دی، او سره بیا خوا کې جومات هم دی. دا د سرتوره به ډیری ده، او به دلته یو لوی درګ روز د مازدیګرې، او سړی پکې خپل پکنیک مناوي. زیات راغلې ده، د باران امکان دی، نو الله پاک نه به خیر غواړو چې الله پاک د خیر کې باران موږ ډېر وشو، ځای په ځای ډېر نقصانات هم وشو. دلته خو د الله پاک فضل دی، نن موسم ډېر ښکلی دی، یخ یخې هواګانې لګي. تاسو پکې څه ویلی شئ؟ ورکړه پیغام. ټولو ملګرو ته څه پیغام ورکړه، که کلیوالو ته؟ نن موسم ډېر ښکلی دی، نن د الله ډېره ښکلې ښکاري. دغه مخامخ دا کوم ځایونه دي؟ دغه مخامخ د پړانګ غرونه ښکاري. هغه خوارشن چې کوم دی، نو څه ورته وایي
منظر ګل به چې په مزار دلته هغه کلي دی نه مانه نوم یې ته څه علاقه وي ملاکنډ مخامخ دغه د ملاکنډ غرونه دي او دا زما ملګري شول نه یې نه وي دا فخت او دا سلمان او دا یو رحمان دا د دې ځان ته د ناستې سیستم برابر کړی که نه خو خیال کوئ ور ونه غورځېږه بس دی بس مه کوئ دا هلکان دي خو سادهګان دي لږ بس ور وغورځېږه موږ هم کار وګورئ دغه مخامخ جاړه کلي دي او دغه نشان آباد د خوا سره خوا کې پرته ده نن الله پاک رحم کړی موسم ډېر ښکلی دی او یخې هواګانې لګي او ماشومان اوس مونږ پکې راواخلو ځینې بیا پکې راواخلو خفه نه شي هسې مو ویلېج ویلاګ دی څوک ته چې راویلي چې خوشحاله شي ورو ورو به ځان مې څو جومات ته کوږه شو لمونځ ته هم تیارې کړو چې زه بیا جمع ورکوم نو دوی وي چې مونږ پکې راواخله دا خلک چې دردم دی خو دا به غړي چې به خلکو راته هېرې کولي او که نه بیا منډه مو واخلې دا زه چې خپل دغو کې دا کارخانه را خوا کې د سیمټو د بلاکونو چې بلاکونه تیارېږي یو څه بل څه خوا کې سره میکینیک دوکان دی او دا مخامخ کورونه دي دا زمونږ د ملګرو دي عبدالجبار باچا د سنگین شاه باچا د عمر باچا او دا خامخ روډ د خو بچې دې کې ونه راځي دا تقریبا ډېره لویه ډیری ده ډېر کم از کم ډېره غټه خطه کې پرته ده دا پکې باران سره غورځېدلي دي راځي او دا شکر د الله پاک رحم وکړو دا ډېری مکمل ریباخونه ته شوې وه چې دا بارانونه سټارټ شو نو الله پاک فضل وکړو واپس شنه شوه کم از تقریبا 3 کاله بعد دا ډېره شنه شوه او د باران علامه ده الله پاک دې خیر کړي الله پاک زموږ باران نه کړي دغسې ځای په ځای د غریبانو خلکو کورونه راپورته دي د چا کوټې راپورته د چا دیوال راپورته نو ډېر مسلمانان په مشکل کې دي او الله پاک دې په موږ ټولو مسلمانانو باندې خپل رحم او کرم وکړي نو وګوره دا غټه ډیره ده لاندې دا بره نه ډېره لویه ایریا کې پرته ده الله رحم وکړي کرم وکړي زما دا ویډیو سره لایک کړئ او زما یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ الله پاک مو خوشحاله کړه والسلام